بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الحد درسونه روان دي، دعوا او جواب دعوا ذکر شوی و. په پرونی درس کې موږ ست تنقیحات بیان کړیو، داغه وضاحت شوی، موږ تنقیح کړیو د ملحدین نه ګڼ تنقیحات دی په دوی باندې ان شاء الله روسره روان دي. دا دې لپاره کو چې تاسو ته پته وي چې الحمدلله موږ هم اعتراضات لرو. دا نه چې دوی صرف په اسلام باندې اعتراضات کوي چې را ماته وخایه جنت ماته وخایه او جهنم ماته وخایه او دا غیر عقلی دی او دا غیر عقلی دی، بس دا احمقانه ده او دا غیر مقلدون نورونه دي. نه کوئی شی مونږ سبانو موږ په دهریانو باندې دونه اعتراضات لرو، دونه به دوی په موږ باندې نه لري. الحمدلله دوی چې کوم یو اعتراض کوي موږ عقلی او نقلی دلیل بیانو. مولوی صاحبانو موږ چې کوم بیا په دوی باندې اعتراض کوو، به دوی سره دا زموږ د اعتراضاتو جوابات د دوی د دې پلارانو سره نشته، ټولو فلسفو سره نشته. دا هغه نیوټن اینشټاین او د ارسطو او د افلاطون نه والا د سټیفن هاګن پورې د سره د خبرو اعتراضات نشته. موږ په اوله تنقیح کړی وکنه چې دا هواګانې د چا په حکم سره د ابي بخارات د فضا یو اوچت مقام ته رسوي. آیا د هواګانو د سمندر سره کوم معاهده کړی؟ دا په اقوام متحده کې دا معاهده پرته ده، دا چرته پرته ده؟ دا په هغه بل اجلاس شو کنه G20 په هندستان کې چې انډیا کې چې کوم شو دی کې دا معاهده هواګانو کړ چې موږ برازو د بخارات به دا بړبړکه بوچته د فضا یو یخ مقام ته به رسول ته به دیوب جوړو به راولو به موږ په د ساس کو په شکل د باران په شکل کې راوړو، د سنه به واوره جوړو، د سنه به غلې جوړو. دا خود به خود کې دی عجیب خبره ده. نو دا ګڼ تنقیحات په موږ کړیو. موږ بنن د ماده په باره کې وضاحت کوو. زه د ماده مولوی صاحبانو موږ چې په کائنات کې څه په نظر راځي دا ماده ده. دا د ساينس نظریه ده چې انسان د مخلوقات د کائنات چې جوړ شوی ده د مادي او د ضد ماده نه جوړ شوی دی. نو ماده موجود ده او ضد ماده څه شو؟ ضد ماده اوس نشته ری. دا موږ وایو ضد ماده څه شوله؟ ضد ماده موږ لا پیدا کوي کنه. نو مولوی صاحبانو د ماده وضاحت د ورسته نور تنقیحات هم موجود دي. مولوی صاحب عبارت شروع کنه ورسته موجود دي. ماده او ضد ماده زمون غیر چاپیرا چې صاحب نظر راځي دا ټوله ماده یعنی میټر ده او ضد ماده د عام ماده نه مختلف ده. په خاص طور د ضد ماده جوهري ذرات د عام ماده په برعکس خصوصیات لري. د هغه ذرات او برقي مولوی صاحبانو هغه چې دي د ضد ماده چې دي هغه الټا دي ریورس دي. مولوی صاحبانو د ساينس دانانو خیال دی چې د بیگ بینګ په وجه د ماده سره ضد ماده هم تخلیق شوې ده، لیکن په کائنات کې ضد ماده نشته. سوال دا دی چې هغه ماده چرته ده؟ مولوی صاحبانو سټیفن هاکینګ وایي چې د ابتدا د کائنات ابتدا چې شوې ده د زمان او د مکان دا دغه نه شوې ده. د څه نه شوې ده؟ مولوی صاحبانو تاسو هاکینګ وایي چې د وخت ابتدا چې د وخت ابتدا چې دا ابتدا د بیگ بینګ نشوي ده. نو موږ وایو چې وخت نو بیگ بینګ څنګه وشو؟ ولې سبانو چې وخت نو بیگ بینګ څنګه وشو؟ یو کار کیږي خو څه وخت دا بل زمونږ ویلو کنه چې دا ماده او ضد ماده پیدا کېدل وخت به وک بنو. دوی وای نو وخت نو چې نو څنګه غیر عقلی خبرې کوي؟ دا عقل مني نه مني، دا خلاف عقل خبرې کوي دوی. مولوی صاحبانو د ماده په جاندل ماده د وړو ذرات او اټم د کیمیاوي عناصر لکه هایدروجن، هیلیم یا اکسیجن بنیادی بنسټیز واحد ونه ده. مولوی صاحبانو دا د هغه د اکایونه جوړه شوی د هر یو عنصر او اټم یو خاص مقدار په دې ماده کې موجود وي. دغه شان د هایدروجن په کې موجود وي، د هیلینیم په یو ماده کې په دې وړه ذره ماده کې دوی به تاسو جدا کی چې دا پکې هیلینیم دی او دا پکې هایدروجن دی. په ذره کې بدل دی جدا کی دی تاسو وایي چې ته ماته الله او ته ماته جنت او ته ورته ماته وخه په ماده کې ماته هایدروجن جدا کا هیلینیم را جدا کا. دا ګوره د ساينس خبرې د مولوی صاحبانو د دې پلارم دل نشي خو په خو یوازې په خودلو سره سن ثابتېږي. نور ذرایع هم شته. زمونږ د خبرې مقصد سره نور ذرایع هم شته چې هغه څه شي دی هغه سیس په ثابتېږي. یا به عقلي استدلالات وي، یا به خبرې صادق وي، یا به حواس خمسه وي. مولوی صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ یوازې خود نه چې ماته وښایه بس روزان نه دغه جوړ کړی دی. نو یوازې خودلو سره سن ثابتېږي. نو په هر یو ماده کې هیلینیم موجود وي، د هایدروجنو د دې ټولو خپل سوي خاص تعداد پکې موجود وي او وضاحت پکې موجود دی. لکه هایدروجن یو اټم کې مولوی صاحبانو دا عبارت وایه
لکه په هایدروجن کې یو اټم په په هایدروجن کې یو اټم وي مولوي صاحبانو، په هیلینیم کې دوه وي او همداسې باقي عناصرو په جوهر یعنی اټم کې دننه مزید واړه ذرات موجود وي لکه الکترون، پروټون او نیوټرون. دا د مادې څه شي دي؟ اجزا دي مولوي صاحبانو. ښه، الکترون، پروټون او نیوټرون وغیرہ. اټم بدل کې چې نیوکلیس چې کوم ته چې نیوکلیس وایي په دا د مادي بنیاد ته سوې کوم چې مادي بالکل هغه بنیاد وي دا ته نیوکلیس وایي مولوي صاحبانو. آی کې بیا پروټون مثبت چارج کیږي، دا پروټون چې دی دا مثبت چارج کیږي او نیوټرون چې دی دا غیر جانبدار وي او الکترون منفي چارج کیږي. مولوي صاحبانو دا ذاتي دا الکترون څونه رفتار کوي؟ 1000 کیلومتر فی سیکنډ سره. تاسو 1000 مرتبه دا د خپل ماده نه په یو سیکنډ کې تاویږي. چې په خبره ده دا دون ارزه د خود به خود کیږي، یو ماده کې دونه خبرې دي. نو یار دا دونه کائنات به خود پیدا شي، دا کهکشاګان او دا ورځ په ورځ باندې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله وایي موږ پیدا کړل ورځ په ورځ خوريږي، ورځ په ورځ یو بل نه جدا کیږي او دوی دا خدا د خود به خود وشي، دا د بغیر د خالق وشي، دا کې دی شي. دا خو مولوي صاحبانو موږ خو نه احادیث یو دلته نه قرآن ورته موږ ورته د ساينس خبرې او د ساينس په فارمولو کې دا خود به خود نشي کېدی. مولوي صاحب زه د ماده پیژندل، زه د ماده څه ته وایم؟ تاسو فرض کړئ چې تاسو سره یو موټر کار دی کوم چې د مادې نه جوړ دی، نو د دې ماده د دې نه مختلف وي. څنګه به وي معلومه نه ده. تاسو فرض کړئ هایدروجن یو اټم دی، نو د هغې ضد به هم کوم ته چې انټي هایدروجن ویل کېږي، په هغې کې به الکترون، پروټون، نیوټرون انټي وي. پنځلسم ترغیب ستاسو نظریه ده چې د ماده بیگ بینګ په وجه پیدا شوه او بیا ترې د دنیا پیدا شوه. نو سوال دا دی چې په دې مادې کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای نه پیدا شو چې د دنیا ټول نظام یې برابر کړو؟ ځکه چې ماده خو ډېره کمزورې ده، نو په دې کې دا طاقت د کوم ځای نه پیدا شو چې د هر جنس مخلوقات یې جدا جدا پیدا کړل. لکه د حیواناتو خپل جنسونه دي، د نباتاتو خپل جنسونه دي، په انسانانو کې مختلف رنګونه، مختلف رواجونه. نو په دې ماده کې دا دومره قوت او طاقت د کوم ځای نه پیدا شوی؟ د دې جواب مولوي صاحبانو د دوی جواب د موږ لراږي کنه چې د بیگ بینګ په وجه باندې دا ماده پیدا شونه چې دا دونه کائنات کې دا رواجونه دي، دا جبې دي. موږ سره خو په دلیل موجود دی دا الله پیدا کړي. ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآیات للعالمین. آیات مبارک مکمل چوي سوې دې کې تاسو د پاره نخې دي، تاسو د جبو بدلیدل، تاسو د رنگونو بدلیدل، تاسو د لهجو بدلیدل، تاسو د مولوي صاحبانو د سشي، تاسو د صفاتونو د یو سړي به یو خو د بل سړي به بل خو دای کې بدلیدلو کې دا نخې نخانی د چا دي چې دا ارسال الله پیدا کړي. موږ سره خو دلیل موجود دی، تاسو دلیل پیش کړئ. 14مه تنقیه په دې ماده کې دا دومره قوت او طاقت د کوم ځای راغلی چې بعضې مخلوقاتو ته یې ژوند ورکړی دی او بعضو ته یې ژوند نه دی ورکړی. مولوي صاحبانو پوره وجه دا د دې جواب پکار دی. د دنیا په باره کې ماهرین وایي چې انسان تر اوسه پورې د ټول کائناتو صرف 5% نه واقف شوي دي او باقي 95% معلومات نشته دي. مولوي صاحبانو دا څه وجه چې په دې ماده کې دومره قوت او طاقت د کوم ځای بعضو کې څه شی دی؟ ژوند دی، حیات موجود دی. په خپله په دې ماده کې حیات نشته دی، په خپله په ماده کې حیات نشته دی مولوي صاحبانو. بل تاسو چې کله د ساينس دا وکړه وي ته به ماته د بیگ بینګ نظریه قرآن نه ثابته کوي، زه سره ثابتوم. ساينس خو د 5 کالو بچی دی، د 5 کالو بچی بس تاسو به هیڅکله ګوره د ساينس نه متاثره کېږئ مولوي صاحبانو. ښه بعضې خلک ګوره علماء کرام د دې نه متاثره شي او صورت مرده بل وزم ویلو سورة الانبیاء آیت نمبر 30 کې اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما د دې نه وایي ګوره هغه د بیگ بینګ وشو غرب وشو نه لکه د ده نه ګوره بیگ بینګ نه ثابته. دلته رتق او د فتق نه مفسرین څه فرمایي؟ هغه وایي چې دا بند الله وایي من کولاو کو ټیک ده که یو تفسیر پکې وکړي خو ګوره قرآن ساینسي کتاب نه دی. دی به تاسو ته وایي که نه چې قرآن کریم کې ولې د هغه انبیاء کرامو نومونه راغلي کوم چې جزیرة العرب کې راغلي دي؟ ته به ورته وایي چې ساینس خو د قرآن کریم خو د پیغمبرانو د تاریخ کتاب نه دی. یو کس تپوس کړی وایي تاسو وایو چې د هرې مسلې حل قرآن کې دی، د کرونا دغه پکې راوباسئ که نه د کرونا علاج په قرآن نه ثابت کوي که نه. نو ما ورته ویل قرآن د میډیکل کتاب خو نه دی چې زه به تا ته اوس د کرونا علاج هم ته نه ثابتوم. دا خو د احکاماتو کتاب دی چې تر قیامته پورې به په کومو اصولو ژوند تېرې، دا خو هغه دله ذکر کړي دي. تا خو چې نو ګوره تاسو به د دې نه وروسته فلسفې نه به خبر استئ چې د ساینس په وجه به تاسو لکه یو دهري سره زما مناظره وایي اسمان نشته، نو ما ستا په خوله خو زه اسمان نه پرېږدم. اسمان ولې نشته؟ اسمانونه یو منټ اسمانونه موجود دي، ساینس لا نه دي ثابت کړي. ته ورته څه وایې؟ ساینس نه دي ثابت کړي. ډېرې خبرې ساینس نه دي. لکه د کوپرنیکس چې کومه نظریه پیش کړله چې مرکز ټیک ده چې کائنات زمونږ د نظام کهکشان مرکز
دا نور دی څه دی خداګیر چاپیره ته دا سیاري ګرځي او نور په خپل ځي ولاړ دی حالکه چې کله ایډن هیبل او اسلام هغه وضاحت کړو والشمس تجري لمستقر لها نور روان دی په دې شلمه صدې کې ایډن هیبل چې کله د دوربین په ذریعہ معلوماتو کو چې نور هم روان دی نو ساينس هغه وخت نو ثابت کړل کوپرنیکس په عقیده باندې خو عیسایان لاړه تخریان شو ولی هغه چې وکتل چې بيد استاس وي د عیسایانو دا نظریه ده چې عیسی علی السلام کائنات تراغله دي دا مرکز دی او تاسو وي کوپرنیکس ورته ویلی مرکز دا نه دی دته مخکې دا نظریه د فیثاغورس و درته ما ویلی وو کستا ذهن کې دوه نظریه د قدیم زمانه راوړي دي یو د بطلیموس ته یو د فیثاغورس ته د بطلیموس دا نظریه و چې مرکز مکه ده دا عیسایانو خو حق د عیسایانو د عقیده مطابق و فیثاغورس ویل چې نه مرکز چې د انور دی د نه منل ځکه کله چې دا کوپرنیکس او ګلیل دا چې څومره فلسفه جدید پیدا شو هغه دغه نظریه ومنله د چا نظریه مولوی صاحبانو د فیثاغورس نظریه خو کړل چې ای په د مرکز چې د انور دی خو بیا هم دا ویل چې انور څه شي دی نور ساکت دی په خپل ځمانه نو ته ورته ساينس دانان خو یو نظریه پیش کی سبب بل سټیفن هاګینګ وای موږ به کله وخت پورې دا نظریه بدلو را بدلو تاسو نه تاسو کوم د مذهب نظریه بدلیږي کما عقیده چې د صحابه او زمنګ د کنه ده د صحابه کرامو په الله ایمان او زمنګ بده کنه ده په آخرت ایمان او زمنګ بده کنه ده په قبر په عذاب باندې ایمان کو کنه زمنګ بده کنه ده زمنګ چې سونه د صحابه کرامو کوم عقیده واقع زمنګ هم ده اج تر قیامت پورې کوم مسلمان نه ځکه عقیده به وي لیکن د ساينس نظریه قدیم فلسفه وبسویلي وي وقول یا شرق قدیم دي څه دي قدما چې قایلو د قدیم دغه د ماده به جوز دا نظریه را لوي ماده حادث ده بیگ بینګ وشو د ماده د بیگ بینګ بوجه نو یار زه به کوم نظریه منم مال د شي نظریه باندې پکار دي چې هغه اٹل وي او هغه مذهب دی او هغه اسلام دی کله چې په مذاهبو کې راشو بیا به ان شاء الله په دې بحث کوم په دې باندې چې په مذاهبو کې به موږ اسلام ولې غوړه کړی دی چې هغه فطری دین دی یو غیر فطری کار پکې نشته نور مذاهبو باندې تاسو ریسرچ وکړئ والله چې الټه بدل درشي پرون ما یو ویډیو کتل یو معصومي کې نه ولو د غوا په امتیاز ویلم بولو ما قاری صاحب زوی ته ویل کامران ته شکر چې اندوان نه ګیل ته مې اوس کې نه ولې غوا می تیزو ته بناس ولم بل بدی سکله بدیم خوشاله به چې والله برکت میرا باندې پلار اوس کو والله شکر وباسه چې مسلمانان په پاک دین کې پیدا کړي دا د الله ډېر رحم دی په موږ باندې د مولوی صاحبانو موږ کم زی روانو د ماده په باره کې دومره قوت دی چې کم زی نه راغله چې بے جان ماده دی دا یو جاندار چیز پیدا کی والله سم تنقی د انسان پیدایش د ارتقا د کومې فارمولې په وجه شوی دی زموږ خو دعوه ده چې الله تعالی د انسان تخلیق کوي څنګه چې د الله تعالی خوښوي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله تعالی ستاسو نقشه جوړوي د مور پر اے مولوی صاحبانو د دې تنقید مطلب دی کنه دوی وي د انسان ارتقا شو دوه نظریې دي دا غټ خبره بیان ساتي ګوره بل اوس تاسو په دې باندې مجلس کوي یو ارتقا دی او تخلیق دی زمنګ نظریه چې تخلیق شوی دی د ارتقا ونی دی وی ماده پیدا شو بیگ بینګ پوجا ټول نن سبا مسلمانانه مرسره مني کم ذاکر نیک صاحب د چې څومره احمد دیدات صاحب د اوس په پاتې ولادي بخي څومره زمنګ اکابرین دی کو څومره زمنګ علماء دی په دې موضوع چې کار کوي د بیگ بینګ نظریه سره اوس دوی مني او ټیک د بس بیگ بینګ شوی دی مولوی صاحبانو نو بیگ بینګ په نظریه سره دای ولی مني اوس ورپسې دهریه نمبر روان دي دا بیگ بینګ نظریه مني ولی ارتقا د وجنه کله چې ته تخلیق منی به خالق منی تخلیق بغیر د خالق نه کیږي او چې بیگ بینګ منی دام چې حالت د چې ماده د خود به خود پیدا شوی نو په دې کې ور سره څه شه موږ د دوی نه دا سوال کو چې دا د کومي فارمولې په وجه پیدا شوی ده د انسان پیدایش د ارتقا د کومي فارمولو موږ خو الله پیدا کړیو الله رب العزت فرمای هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء تاسو موږ له دغه کوي وضاحت وکړي چې بھائی تاسو تخلیق چې شوی ده تاسو د ارتقا شوی د مولوی زبانو یو فلسفي ده چیف ویکټر په نوم باندې دی د خپل کتاب هم لیکل دی غټ دهری دی خو چې کله دا د قوانین د فطرت کې راګیر شي دوی لک سوچ او فکر وکړي عقل نکار والی دوی به خدای منی دا ناسو د لور لوبې کولې دا ګور سټیفن هاکینګ په خپل کتاب کې دا واقع لیکلی ما دوه کتابونو کې دا واقع راغسته د لور وخت نظر شو لوري لوبې کولې د وخت نظر شو وخت د سوچو کې چې بای دا یار دا ډیزاینینګ خود به خود نشي کېده او کې تو ګور دی خو کې د لغرونو هم جوړ کړي او سم پاکستان پوره نظام پکې روان دی نو د دې وخت کې به سوچو چې دا خالق نه بغیر نشي کېدل ولته خسرې دغریو که خالق منی خدای باندې به ایمان راوړي واپس نظریه چینج کړه ذهن بدل کو کله لږ سوچ او فکر کړي وي سترګو ته کتلې وي په دې جبه کې 36000 ځای کې دي 30 लाख بلپونه په دې سترګو کې لګېدلي دا څوک وای ساينس دانان وای یار دا 10 لګه بلپونه دا دی اتوماتیکلی راشي او زستا پر سترګو کې دی فټشي
56,000 سماعت علی په دې وخت کې د راشي اتوماتیک دی پکې فټ شي داسې کېدای شي ته په دې لپټاپ کې سم فټ کوو پرې په دې کې ته په دې کې وینډو ونه کا پرې چې دا تا کارو کې ته په دې کې ریم وانه چوا ته په دې کې دغه وانه چوا دا ماده دې موجود وي دا په دې انسان کې دا پارت چا پیدا کړی دي الله وی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء الله وی زمنګ وغره چې څنګه چاله څنګه رنگ ورکو چاله څنګه رنگ ورکو د چا یو شان مزاج جوړو د چا بل نو الله موجود دی مول زبانو دا تنقیحات به تاسو کوي اتلسم نمبر تنقیح کله چې بیگ بینګ وشو هغه دماغه کې आवाज موجود او کنه کوم چې आवाज موجود نو تاسو به دویم سوال وکړئ چې आवाज کو د ماده میټر نه پیدا کیږي او ماده خلا پیدا شوی هم مول زبانو دا مرته ویلو کنه چې کله راشه کله چې تحریر در مخامخ شي ګروپونو کې بس پهله تنقیح راوړو کتاب او تنقیحات په شروع کا ته به اعتراضات شروع کا اتوماتیکلی تاسو پکې جب چلیږي به تاسو سره خبر نشي کولی د چې بیگ بینګ وشو په دې کې आवाज موجود وکړو پکې نو دا زمونږ کراچي مرګري دي اردو والا اردو چې په ولادت هغه ته ما دا تنقیح ورولې کړه دونه خوشاله واده زبردست ما ورته ویل دی باندې تاسو یو تنقیح وکړئ په دې دهریانو باندې کله چې دا بیگ بینګ کې دوه تاسو به نورم ذهن ته بیا راځي دا خو ما را جمع کړی دي تاسو ذهن ته به زمانه نورم پکې لاړ شي ولې خو تاسو دې موضوع ته دا موضوع غنل چې به دې باندې کار کوم یو وی ځکول وی ما مې ذکرې دي اوس دا فروعي مسلو باندې الحمدلله عبور لرم خو بس یو سیټ تمیخي دي اوس د سره راخلب هم نه اوس ما دې ته کار ویلې دي نو دې ته کې تاسو کار به وي او دې کې به تاسو مان مخ کې ځئ به بس تاسو د کې نور په دې بیگ بینګ باندې اعتراضات ذهن ته راځي نو چې کله بیگ بینګ وشو نو په دې کې आवाज موجود ځکه من خو داسې دماکه نه دلیدلې چې پاکي आवाज نه تاسو لیدلې ده چې غرب وشي ولته والله چې بس څه پکې आवाज نه مجبورې نه وای چې دې کې आवाज موجود دا دهریان به تاسو مولوی صاحبانو دا دهریان به تاسو د مجبورې نه وای چې आवाज پکې موجود نو ته بل ترقی وکړه چې دی وخت خو आवाज خو د ماده نه پیدا کیږي خو دې دغه غرب ورکوم نو دلته आवाज دا شی موجود دی کنه ماده موجود ده کنه دا ماده د نه موجود نو دا د غرب پوکی کنه ورسبانو نو چې ماده نه ونه دا غرب د کم دي نه راغی نو دې جواب بیا به سمون بوکمن کیږي او تخت بیا به تا کنزل کیا بل تنقیح نور لسم نمبر تنقیح انسان څه سجده حیات انساني څه سجده او مقصد انساني څه ورسبان دا دونه هر یو په دې هر یو تنقیح کې دین لوی سبق پرو دی ولا چې یو غنټه بحث بل کوم وخره سره نشتا انسان څه سجده د انسان وضاحت وکړه د نور حیواناتو په شان حیوان دی او د څه مقصد شته کنه دا خروس کوشي او بس ورا بس خېټه ټکول د خپل خوښ دا خو زناورم کوي دا انسان دی دا د جبن دا د نطق دا دغه ول ورکړي خدای دې په باره کې یو تنقیح احترال دوی به تا باندې اعتراض وکي ولې زبانو انسان په ورځ د قیامت به دا پتون بسنګ خبرې کوي دا لاس بسنګ خبرې کوي از وګونه بسنګ خبرې کوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وبلغي مهر په خلا باندې بیا ورته ویل چې کله دې گوي په ځان مانیو کې بیا وقالو لجلودهم لما شاهدتم علينا تباشي لاس تباشي خپې تباشي ولې په ما مانی دې ورته سوې قالوا انتقنا الله انتق كل شيء من له الله د خبرو اجازه راکړو سوال کیږي لاس بسنګ خبرې کوي جواب بسنګ نو تب ورته وې میموري کارت څنګه خبرې کوي میموري کارت غیر مادي غیر دغه ده کنه بے جان اساس ده کنه ده په بے جان اساس کې څنګه د جاندارو خبرې ته سیف کې نورم به اعتراضات او جوابات دي بل به ورته دا جبنو څنګه خبرې کوي دا چاپ د کې دا خبرو دا دغه ذکر ده دا هم دا وخت ده کنه دا نو خدام وخت ده لازم وخت ده کنه مولوی صاحبانو چې جبه خبرې کولې شي جبه کې خدای دی وخت نن په دنیا کې په جبه کې خدای د خبرو طاقت خې ده پورز د قیامت به په دې لاس کې واچي پورز د قیامت به په دې ستا په دې خپو کې په دې لاسونو په دې اسمکه کې به واچي مولوی صاحبانو پويږي کنه پويږي نو تاسو به حیات انسان څه ده حیات انساني څه ده او مقصد انساني څه ده د دې لپټاپ باندې مقصد معلوم دی یار د دې پکې مقصد معلوم دی چې موږ ته هوا راکړي د دې بلب مقصد معلوم دی یار د دې زما د دې لاس مقصد معلوم دی او رانی سما پستر کو باندې لیدل کوم په جبه باندې خبره کوم په وګونو اوریدل کوم نو د دې ټوله ډانچې مقصد نشته دا د زناورو غونډه کې خو نه ده کنه نو په دې تنقیح کې به هم راټینګ کوي چې به انسان څه چیز ده حیات انساني څه چیز ده مقصد انساني څه چیز ده شلم نمبر تنقیح استاسو نظریه دا چې ماده چې د بیگ بینګ په وجه پیدا شوی دا هغه نورسته بیا کائنات پیدا شو نو سوال دار چې په دې کمزوري ماده کې دومره طاقت او قدرت ثابت طرف نه پیدا شو چې دا هغه بذریعه کائنات ټول نظام برابر کو چې د هر جنس مخلوق یې ځان ته پیدا کړل د حیوانات خپل جنس دی نباتات خپل جنس دی د انسانانو خپل جنس دی او بیا په انسانانو کې څومره مختلفواله او څومره مختلف رواجونه دې ماده کې د دومره طاقت د ساينس د کومې فارمولې په وجه شوی دی
زبس مخکې ځو که نه یار اوس که دې باندې بحث کوو بیا رانه ټول سبق پدې په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای نه پیدا شوی چې دا په مخلوقاتو کې تصرفات کوي او په بعضو مخلوقاتو کې زندگی شته دی لکه مطلق حیوان په بعضو کې مخلوقاتو کې زندگی نشته دی لکه سیارې او کهکشاګانې مولوي صاحبانو دا غټه تنقید دغه هم ده چې تاسو ورته وایئ چې بای په دې ماده کې دا څنګه دی یار په بعضې مخلوقاتو کې تصرف کړی موږ کې تصرف کړی دی اوس موږ ته ژوند را کړی دی کهکشا کې حیات نشته یو سیاره کې حیات نشته نه په نور کې نه په سپوږمۍ کې نه په ځمکه کې نو بیا دا روان څنګه رفتار کوي بیا چې دا ځمکه 18 کیلومتر رفتار وکړي دا 2.8 ملي میټره د خپل لارې نه ولې خوا کېږي دا خو چې کله موږ کې حیات موجود دی چې کله موټر کې روان یو او بریک راشي موږ بریک ونیسو دغه راشي موړه راشي بریک ونیسو چې موړ راشي موږ ټرن وکړو نو دا ځمکه څنګه ټرن کوي وروره 18 ملي میټر نه لږ ټرن وکړي وروره سیټ ته کېږي لږ څه ولې سیټ ته کېږي بولې صاحبانو دا کومه وجه ده هېڅ جواب نشته دوی سره 22 نمبر تنقیه ملحدین وایي د کائنات د مطالعې نه دا خبره ثابت ده چې دلته څه هم کېږي هغه د یو خاص قانون او د فطرت په وجه کېږي نو سوال دا دی چې هغه فطرت او کوم قانون دی چې موږ یې مطالعه کړو مولوي صاحبانو دوی به ورته د قوانینو د فطرت د وجې نه به کېږي قوانین د فطرت څو موږ ویلو څلورو زمانو مکانو توانایي میټرو مولوي صاحبانو ماده وه زمان مکان او بل څه شو څلور څیزونه موږ ویلو دا د فطرت قوانین دي نو دوی په خپله باندې چې کله په فطرت د قوانینو کې راګیر شي لکه د نیوټن په خپله باندې دهري و دهري نه و خو دوی وایي دهري دی زه د دوی په خبره دهري دا وایي زه د معجزاتو قایلم څنګه معجزاتو چې د انور ودرېږي د معجزې په طور دوی د کتاب یوشع حواله ما درکړې و یوشع علیه السلام دا د موسی علیه السلام شاګرد و موسی علیه السلام چې کله رحلت وکړو موسی علیه السلام ته خدای ویلو چې ته به دې ته نشي ورتللی ته به نو بیا چې کله موسی علیه السلام وفات شو یوشع علیه السلام پیغمبر شو هغه له دغه ملاو شو خلافت او بس دغه په مقام بیا چې کله عمالقه قوم سره د دوی جهاد راغی نو مازیګرو د سوالو کو پروردګار چې د انور ودرې چې موږ دا دغه فتح کو دا جنگ وګټو نو 24 غنټې نور ولاړو نیوټن وایي دا خبره منم نو دا فطرت د قوانین به څنګه مني نو هغوی په خپله باندې سټیفن هاکینګ وایي یار وایي دا وایي د دې قایلو نو چې تا معجزات ومنلو خو معجزه څوک ثابت څوک ښکاره کوي الله ښکاره کوي خالق یې ښکاره کوي په خپله خو معجزه نشي ښکاره کېدی که نه نو مولوي صاحبانو دا سټیفن هاکینګ چې کله په خپله دا قوانین د فطرت چیړي د دې کتابونه که مطالعه کوي کله شوق هم برابر شي ما سره شته مطالعه بس لګی خوړلو لپاره اجازه نشته چې ویسئ هلته کوي ګورئ دا په خپله ګیر شي دا فطرت د قوانین داسې دی او د اسمان داسې دی او دا داسې دی داسې او آخره کې چې ګیر شي بیا وایي پھیلتے ہوئے کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے دا دومره خوریدونکې دنیا دا دومره کائنات وي دا بغیر د خالق نشي کېدی ډز بیا بس نو هغه خوراکم کې او محوکم سنډي به د دوی هغه حساب مولوي صاحبانو نو موږ د ته وایو چې دا د فطرت د قوانینو وضاحت موږ ته وکړئ که نه بله تنقید د 23 نمبر تنقید قوانین د فطرت پوهېږئ مولوي صاحبانو که نه پوهېږئ توجیه ده قوانین د فطرت خو ساینس دریاب کړی دی لیکن ساینس اصل محرکات او اسباب نشي معلومولی ساینس خو دومره معلومات درکولی شي چې ځمکه څو قسمه گردش کوي خو دا نشي معلومولی چې دا بېجانه ماده څنګه ټول عمر یو شان حرکت کوي د یو سیکنډ دپاره هم د خپل مقام نه افوا کېدلی نشي افوا کېدلی د دې باره کې اصل محرکات اے مولوي صاحبانو اصل محرکات د اسلام بیان کړي چې دا الله هر څه چا دپاره پیدا کړي خلقت الاشیاء لاجلک دا هر څه مې تا دپاره پیدا کړي وخلقتک لاجلي الله وایي ته مې ځان دپاره پیدا کړی دا چې کائنات دا ټول کائنات چا دپاره پیدا کړی دا یې موږ دپاره پیدا موږ د فایدې دپاره د ځمکې نه موږ له خپله فایده را رسېږي د سپوږمۍ نه موږ له خپله فایده را رسېږي د انور نه موږ له خپله فایده را رسېږي دا هر څه موږ دپاره پیدا کړي دي تاسو خو به د ساینس په فارموله ماته وښیئ چې انور دومره گردش کوي ځمکه دومره گردش کوي دغه فارمولې ښودلی شي خو اصل محرکات مولوي صاحبانو دوی نشي ښودلی لکه د انسان ډیټا چا سره محفوظ ده د انسانیت ډیټا دوی انسانان دي په انسانیت کې خو دوی موږ سره شامل دي لکه ډارون په خپله باندې د ارتقا قایل دی دغه شان د کې دا څونه دهریان دي د ارتقا قایل دي خو په انسانیت کې خو شامل دي که نه موږ بیا مې ځان سره انسانان ګڼو د آدم علیه السلام بچي ګڼو موږ سره خو اول نه ډیټا محفوظ ده د آدم علیه السلام نو موږ وایو چې تاسو ارتقا په وجه تاسو ډیټا موږ ته وښیوئ که نه ستاسو نیکه څوک و دا یو دهري و اوس اول یهودي و بیا دهري شو په دې کې ګوره دهریان یا عیسایي شي عیسائی وي دهري شي یا یهودي وي لکه مسلمانانو کې چې دهریان کېږي خو هغوی که دهریان چې څه ناسه تعلیم لري یو زما استاد د مسلمانانو دهریان دي چې ټول نفسیاتي ملحدین دي د 4 روپو دپاره 2 روپو دپاره وروره دی د اسلام خلاف کېږي نو هغه یوال نو حراره یو کتاب لیکلی بند دی بشر ما سره دی هغه وایي نن نه 80 کاله مخکې څو
شپېته کاله مخکې د بونزو دوه لوریانې وشوي یو زمونږ نیا ده یو نه انسانان پکې پیدا شو. ما ورته ویل په دې خبره تا سره څه دلیل دی؟ امروسته کېدای شي دې کې ما تنقیحاتو کې راوستی وروره بس هوا د لړه کوې زه هم یو نظریه پیش کړم چې وروره دا ځمکه 18 قسمه ګردش کوي ولې 18 کیلومتره رفتار نه وروسته یوه خوا کېږي نو دا په یو کیلومتر رفتار چې وکړي خوا شي بیا چې بلکې په یو نظریه دا پیش کړم ملزبانو نو نظریه چې دي بدلېږي را بدلېږي خو مذهب نه بدلېږي د انسان ډېټا موږ سره محفوظ ده اسلام حق دین دی فطري دین کې الله رب العزت موږ پیدا کړی ملزبانو موږ سره خو زه وخت ختم شو او زه ستړی هم شوم ما خو ویل چې سبق هم لږ نور هم ویلی وی خو دا خو الله ډېر تنقیحات پاتې دي په همدې ځای بس رب العالمین